بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صدقت يا رب العالمين. سورة المائدة چې کوم هغه د څه د وجې چې دې ته مائده ویلی شي هغې ته خبره رانږدې ده هغه به سبا د هغې خبره کېږي خو نن هغې ته څه تمهید شانتي کړي مخکې نه ورته ذهن سازي دلي کوي تمهید ورته د دې دپاره ږدي چې په دې خبره باندې اول پوه شي چې د عیسی علیه السلام مقام و مرتبه دا ده او تاسو بیا داسې وکړو خدای پاک به دې داسې تپوس افغاني رحمه الله وایي ته په تمهید کې رانه پاڅېدلې ما لا ویلې مدعا مو نه وه نو هغه تمهید شانتې ورته کړي الله رب العزت وایي د قیامت په ورځ باندې چې کله خدای پاک دلته د یو جز ذکر دی نور قرآن کې بیا ټول ذکر دی دلته عیسی علیه السلام یې خاص کړی دی او بیا نورو ځایونو کې ورسره نور پیغمبران هم ذکر دي د قیامت په ورځ باندې به خدای پاک د پیغمبرانو نه تپوس وکړي چې تاسو له دې امت څه جواب درکړه چې تاسو ورته دعوت ورکړو د نیکې طرف ته ده توحید طرف ته نو دوی ورته په جواب وي قالوا لا علم لنا خدایه موږ ته علم نشته نو علم خو پیغمبرانو ته دا و د جواب و د علم نه مراد علم کلی چې موږ ته مکمل علم نشته ته په ذره ذره باندې واقف ابن عباس په قول باندې یا موږ ته خو چې تر څو پکې بیا موږ ژوندي وو نو موږ ته علم و د هغې کسان یا موږ ته چې کوم حاضر و نږدې و د هغې علم او نور چې غایب و د هغې علم خو راته نه و بیا مې علم کلي و دا جزئي اطلاق شو مطلب دا چې په هر دغه سره یوالی نو چې بس موږ ته کوم موجود و د هغې خو راته ظاهرا علم و د ظاهر علم راته و او نور علم راته موږ ته نو په هغې ته ښه پوهېږي هغه سوال و جواب یوم په هغه ورځ باندې یجمع الله دا خبره به بعد کې راځي الله رب العزت ذکر کړه نو که صیغه د ماضي هم راشي هغه په مضارع باندې بیا محمول کېږي یوم په هغه ورځ باندې یجمع الله الرسل چې راجمع به کړي الله رب العزت پیغمبرانو لره ویقول نو به فرمایي الله رب العزت ماذا اجبتم څه جواب درکړه تاسو ته دې قوم دې امت څه جواب درکړه قالو نو به وایي دا پیغمبران دلته اوس جمع ذکر ده ګوره لا علم لنا نشته دې علم موږ ته انک یقینا انت تو علام الغیوب خو خبرې په پټو رازونو باندې ته په پټو رازونو خو خبرې مونږ نه نو خبر ته په خو خبرې اوس عیسی علیه السلام ته الله خاص کړي دا خبره به خاص راځي اذا قال الله فهغه وخت چې وبوي الله تعالی فهغه وخت چې وبوي الله تعالی حالان په ذکر د ماضی دلته رسېږي یا عیسی علیه السلام دوی د مریم اذکر یاد کا نعمتونه زما علیک پتا باندې د قیامت پر ورځ ورته خدای دا خبرې کوي ها دی به ورته چې یاد کا زما نعمتونه علیک پتا باندې وعلى والدتك استا پمور بیبی باندې اذ بهغه وخت کې اذ معنا اذا بهغه وخت کې ایت تو چې تایید مو ګستا بروح القدس وروح قدس سره جبرائیل امین علیه السلام سره داغو سرمستا تایید وکړو ځکه د عیسی علیه السلام دشمنان په قوم کې زیات وو یهودیان سخت سازشي قوم او جبرائیل علیه السلام خاص تعلق دی عیسی علیه السلام
د هغه په پیدایش په مرحله کې او وروستو زندګي په هغې کې د عیسی علیه السلام سره خاص تعلق د جبرائیل علیه السلام نو ځکه ځای په ځای په طور خاص ذکر کېږي چې وایدناه بروح القدس کومبنۍ سپاره کې بار بار ذکر شو نور خبره پکې یو دوه درې اقوال وړاندې تیر شوي دي لومبۍ کې اذ ایدتک په هغه وخت کې چې تایید مو کو ستا بروح القدس په روح قدس سره په جبرائیل علیه السلام سره تکلم الناس چې خبرې به کولې تا د خلکو سره په المهدي فی الصغر په ماشوموالي کې وکهلا بعد النزول و پکې ذکر دی پس د نزول نه تا چې دی په ماشوموالي کې د خلکو سره خبرې وکړې او بیا چې کله دوباره دنیا ته راځي بیا هم د خلکو سره خبرې وکړي یا دغه هم ته کیدلی شي یا تکلم الناس تا به خبرې کولې د خلکو سره په المهدي په جولې کې په غېږه کې وکهلا او په بوډاوالي کې وإذ علمتک الکتاب او تعلیم درکړو پوهه درکړو موږ ته د کتاب والحکمت او د حکمت تا ته د حرام او د حلال تمیز درښودلو په دې پوهه کړی یا کتاب چې تعلم لیک لوست درښودلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معجزه وه د نورو پیغمبرانو مخکې چې هغوی ته لیک لوست رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا امي پیغمبر چې لیک لوست دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشو کولی نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره معجزه ده دا معجزه ده دا یو اعتراض هم شو په مامون الرشید باندې هغه یو کس ته وایي چې دا کې څه حیثیت دی نو زه شعر نشم ویلی زه دا نشم ویلی یو درې خوبۍ بیان کړی یو راکیده ده چې ځان پړی یو راکیده خوبي ده چې ځان پړی نو هغه ورته چې انپړ څنګه خوبي او شعر نه ویل دا داسې خوبي ده یو خبره یې بله هم کړې وه ادبو کتابونو راغشته نو هغه ورته وایي جاهله هغه ورته چې ګوره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبي ده هغه ورته خوبیانې ورته دې کس ورته هغه ورته جاهله وي هر چې د شعر نه ویل دي د شعر ویل دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عیب و ځکه هسې ورته خلکو د شاعرۍ او د دغه نسبت کو بیا بلا اعتراضات او هر چې لیک لوستو نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې هغه کې خدای پاک دا شی نه ویښي ورنه که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ هم لیک لوست کولی شي نو نن سبا به خلکو بیا لوی بلا کیسې لیکل اوس لیکي نو دا قرآن چې دی د شلو کسانو ایجاد دی پلانکي راغونډ کړی دی پلانکي استاد و ډنګري نو بیا به څه څه نو تا د علم درکړه د کتاب او د حکمت یا د کتاب نه مخکینی کتابونه مراد شو او د حکمت نه د هغه خاص کوم چې فلسفه خاص چې کومې خبرې وي هغه ته مراد شي یا د کتاب نه مراد چې د کتاب الله شو د الله کتاب قرآن پاک شو او د حکمت نه مراد سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شو ځکه چې دې امت ته راشي نو الله رب العزت به پکې دا شی بیا ایښي هغه به فیصله په قرآن او په احادیثو کوي په خپل شریعت به نه کوي مجدد به وي په دې امت او پیغمبري به امت کشان برقرار وَإِذَا عَلَّمْتُكَ او ځکه چې ته او څنګه په هغه وخت کې چې تعلیم پوهه درکړې وه موږ پوهه درکړې وه تا ته د کتاب والحکمت او د حکمت والتورات او د تورات والانجیل او د انجیل وَإِذْ تَخْلُقُوا په هغه وخت کې تخلقو په معنی د خلقت نه په معنی د جوړولو وَإِذْ تَخْلُقُوا په هغه وخت کې چې تا به جوړول من الطین د خټې نه کهیئة الطیر په شان د مرغۍ به تا جوړول کول بإذنی په حکم زما سره الله ګوره په خپل حکم باندې ذکر کړو ها دا الله رب العزت به هر کار چې د ولی کرامت هم راښکاره کړي نو دا به د الله فعل صرف د ولی په لاس باندې الله رب العزت دې معافي وکړي دا د ځای په ځای چې د خلکو کاروبارونه جوړ دي دا تقریرونو پسې چې ګرځي زمونږ د جومات ته چې راغلی دلته خبره کوله په دغه کې داسې ورته دعا کې وایي د بختیار کاکي رحمت الله علیه مرید وي هغه ګرځېده او وایي چېرته روانو په لارې د بادشاه زوی مړو خلک ډېر زیات خفه وو وایي چې دې په دغه ځای باندې راسم شو دا ملنګ دې خلکو ته وایي چې دا خلک ولې دومره خفه دي دوی ورته چې صرف د بادشاه زوی
مړ شوي دي او ټول عالمان او دا لوی لوی خلک یې راغونډ کړي هغوی ته وایي که زوی م راله ژوندي نه کړه نو تاسو ټول مړه کوم خلک په دې خبرې شو چې ژوندي کولی نه شي هلکه اول خو ته هم د پوهې نه کار واخله چې دا ژوندي کول د خدای کار دی او که دا د بنده خاص سره عیسی علیه السلام یې هم نه شي ژوندي کولی چې الله نه غواړي الله نه بیا لومړي دعا وغوښتله خیر وایي هغه وایي چې سړیه دا خو زه پوری شم ورکړه دیدن نه ورغی کور ته هغوی ته وایي چې بادشاه ته وایي چې صاحب یو ملنګ دی نو یې څه وایي دا ورته مو وایي چې د دې به بیا دا سزا وي چې ستا پکې سر ځي نو هغه ورته چې چې ملنګ یې وایي دوی چې دا د ده کار دی دی راوړي نو یې ملنګ هغه مړي ته وایي چې قم باذن الله د خدای پاک په حکم پاسه بیا ورته وایي چې قم باذن الله د خدای پاک په حکم پاسه وایي مړی ړک نو نو بس دیم په جوش کې راغی وجد کې راغی ورته چې قم باذن بختیار کاکی د بختیار کاکی په حکم باندې پاسه وایي مړی نیغ را پاسې نو د الله نه د بختیار کاکی درجه اوچته کړه الله یې منظور نو الله رب العزت ورسره خپل حکم ذکر کړ چې زما په حکم سره به دې دا کړو هغه به څه وخت ځای پورې لاړه خلک وایي بعضې دا توتکر کړي یا نور بعضې مختلف دغه راځي او بیا به د هغې نه پس چې بیا برابري ورته ختمه وشوه او مجسمې جوړول یا تصویر په لاس باندې په هغه شریعت کې دا جایز او باقاعده نور د سلیمان علیه السلام هغه شریعت کې دا جایز و بعضې شریعتونو کې دا جایز باقاعده د پیغمبرانو مجسمې جوړ کړي بلکې تاریخونه خو ځینې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم شکل کم صورت سیرت چې دي په کتابونو کې لیکلي نو بعضې ګرجو د یو ګرجې متعلق دا راځي چې عمر رضی الله تعالی عنه هغې ته تللي بیا یې د هغه نه لیکلي هم څه اغوښتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل شوبه د ابوبکر صاحب او د عمر صاحب هغې د خپل کتابونو نه جوړ کړو عمر رضی الله عنه پیغمبري لا نه وه عمر رضی الله عنه دا به ابوخان سره ولاړه نو خبره دا ده بیا په دې شریعت کې په دغه باندې د عالم اسلام اتفاق دی چې د لاس جوړول یا مجسمې جوړول ما پکې تاسو ته مخکې خبره بله تېره شوې ده چې هغې کې خو کیسه نشته او حرام دي بیا هر حکم چې نوی راشي نو په هغې کې یوازې دا مسله نه دا که د هر څه مسله راشي د میډیکل دی راشي خدای دی راشي د بل څه د پوهانو دوه رایې کېدی شي د یو څه دلیل د بل به بل څه دلیل دکه شان چې کله د کیمرې خبره راځي نو ما بیا خبره مخکې تېره کړې ابوالفتاح ابو غده رحمه الله دا د عثمانیې چې کوم اخري شیخ و کوم مفتي اعظم د هغه شاګرد بیا ډېر بوډا و بیا کله ده په ابتدایي دې دورونو کې پاکستان ته راغلی نو خبره هم تصویر کې تېره کړې چې کوم جایز دي کوم نه دي هغه کیسه خو شوې دا د صرف هغه د هغې هغه تایید درته کوم که هغه چاته یاد وي نو دا به هم ورته یاد شي ابوالفتاح ابو غده پاکستان ته راغلي داسې په دوره باندې علماو د دې ځای کته او دا د مفتي اعظم اخري د هغه چې دی شاګرد و ډېر بوډا و مشران چې دی کله راغی پاکستان ته مختلف علماو سره ملاوېدنو یوسف بنوري رحمه الله چې دا د شاه صاحب خاص شاګرد و شانور شاه کشمیري رحمه الله او د ده باره کې چې د شاه صاحب چا شرح هم راغونډه کړې د بخاري شریف هغه د ده متعلق دا لیکلي چې څوک د شاه صاحب علوم حاصلول غواړي نو هغه د یوسف بنوري نه حاصل کړي یوسف بنوري هغه پیدا شوي دلته دی په مردان بیا بنوري ټاون هلته مدرسه ده خپل هلته قبر هم دی هلته انسان ته د هغه د قبر نه کیفیاتو پته لګي ډېر لوی سړی د عالمي شخصیت یوسف بنوري رحمه الله او محمد آباد کې پیدا شو پلار امام هم دغه جومات یوسف بنوري رحمه الله هم د ملاقات ټیم واټ خیر چې کله دی راغی نو دی خو د هغه په نسبت کشر و په ابوالفتاح ابو غده چې کله را روان و نو هغه غاړې ته چې دی کیمرا جوړ د وخت لوی شی نو هغه چې کله راورسېد یوسف بنوري رحمه الله داسې ډېر زیات تقوادار و چونکې د هغه نه کشر و داسې ګډ وډ ډاکټر اسرار صاحب وایي چې دا هغه کوم ځای کې چې کوم کس په مجلس کې موجود ده یوسف بنوري صاحب زوم وایي دا ما ته هغه خپله خبره کړې نو وایي خیر یوسف بنوري صاحب د هغه د مشروالي دغه وکړه هغه یې ونه کوي بیا وایي چې ابوالفتاح ابو غده وایي
چې راغون شي اجتماعي او تصویر وباسي نو مستر بنوري صاحب دغه ټایم چې دی بس اوسه مستر بنوري رحمت الله علیه ورته وایي چې صرف دا حرام نو مستر بنوري صاحب هغه ورته چې دلیل مستر بنوري صاحب ورته دلیل هغه د دلیل مات که نور خو هغه ده خلافت عثماني پاتې شوي د هغه شاګرد د مفتي اعظم وایي هغه بل دلیل ده مات که هغه بل دلیل ده مات بیا اخره کې یوسف بنوري صاحب کلام کې ډېر خیال هم ساته چونکې مشهور نو یوسف بنوري صاحب ورته صاحب که حرام نه وي که نه نو تقوا خلاف بیا هغه ورته چې دا خبره ده کیمرې کېښوده چې تقوا خلاف ورته ووایه ته مه وباسه بلکل خو دا حرامونه لږ احتیاط وکړه چې چونکې دا اوس د زمانې ضرورت دی دا دین د دې به نشو اشاعت کوي او د دینه بغیر ممکن نه دی ځکه زمانه دغې طرف ته داسې روان هغه د دې شوقینو خو د خلکو ته یې ښودله د علماو ته چونکې دا وخت داسې را روان دی چې د دې لپاره تاسو تیاري وکړئ راشي ګران دی کله چې ته مفتي تقي عثماني صاحب بیا وایي دا هغه وایي په باډر باندې دې چا تپوس وکړي چې د پاکستان علما دې څنګه وګوري وایي چې د پاکستان علما مې په علمیت کې ډېر مضبوط وي ډېر زیات پوهه علما دي خو په پاکستان کې چې څومره مو ګرځېدم نو په ټول پاکستان کې مې دا دوه خبرې مشترک وموندې چې هر کس مفتي دی چې د چا نه تپوس کې نو هغه درله فتوا درکوي هر کس مفتي دی او دویم نمبر پکې هر کس ډاکټر دی په باډر باندې هغه دا چې ګره ته دا خبره چې هر کس پکې ډاکټر دی ته ورته وایي زما دا مسله هغه دا غاړې نسخه درته ویلي او هر کس پکې مفتي الله رب العزت په هغه شریعتونو کې هم اوس هم مجسمه علی اتفاق دغه شان د لوسپیکر چې ابتدا کې کومه مسله وه نو هغه چې ما درسته ووایي چې د کوم شي مکمل وضاحت وغیره نشي ابتدا کې به یې رای مختلفې کېدي شي بیا وروسته اوس هم باب التقوا او باب الفتوا د فتوی په اعتبار سره د اکثریتو خو به دا رایي نور که څوک ځان ساتي نو الوی خلک د هغې نه لوی شي وإذ تخلقوا په هغه وخت کې چې تا به جوړول منت او په هغه وخت کې چې تا به جوړ کړو منت توینې د مارغونه که هیئت الطیر هغه وخت کې به چې تا جوړ کړو د خټې نه که هیئت الطیر په شان ده مرغې بإذني په حکم زما سره فتنبحو نو بیا به دې پوک وهو فیها په هغې کې به به پوکي بیا وهو فتکونو نو وبګرځېده طیرا مرغې بإذني په حکم زما سره وتبرئ الاکمه او تا به جوړول مادرزاد ړندو لره مادرزاد به چې کوم ړندو چې دا یې جوړول ناممکن هغه به یې جوړ ممکن دی او نو خو بیا هسې په سترګو به ورله لاس راغ مخکې نه به ورته کلمه وې اسلام راوړې دعوت به یې ورته هغه به ورته چا اوسې والابرصا او مادرزاد دا برګ بروک لره بإذني په حکم زما سره ويستخرج الموتى او په هغه وخت کې چې تا به راپاڅول مړو لره بإذني په حکم زما سره یو څلور مړي چې دي د عیسی علیه السلام را جمع کړي وإذ کففت او بند کما بني اسرائیل لره عنک ستانه لاسونه مې بند کړه د بني اسرائیلو ستانه اذ په هغه وخت کې جئتهم چې راغلي وي د دې دا بالبینات په دلایلو ښکارو سره یا تعلیلیه والا اذ زکا جئتهم چې راغلي وي د دې دا بالبینات په دلایلو ښکارو سره زکا ما خو ستا د هغې دلیلونو خیال وساتو ما ستا حفاظت وکړو خو دې ستا د دلایلو خیال نه ساتو فقال الذين نو بس ویل هغه کسان کفرو چې کافرانو منهم د دوی نه ان هذا چې نه دی دا الا سحر مبین مګر سحر ښکاره دی هغې وایي چې سړیه دا خو سحر دی صدقة الفطر سرسایه چې څه ته ویل شي صدقة الفطر هم ورته ویلی شي سرسایه هم ورته ویلی شي د دې لپاره خپل یو نصاب مقرر دی د زکات نصاب خو دا دی که چا سره نقدې پیسې وي سره زر وي سپین زر وي یا چې دی د تجارت څه مال وي دا څلور شي دی نو دې باندې حکم لاګو کېږي د زکات چې کال کې تېر شي خپل مقدار یې دی وغیره او په سرسایه کې ورسره یو شي زیات دی چې دغه هم دي خو که چېرته چا سره په کور کې زیاتي سامان د تجارت نه
او دې خرڅې را خرڅې نه هېڅ پرې نه کوي هسې پروت دی زیاتي سامان دی لکه لوښي بلا پراته زیاتي بسترې پراته نو په هغې کې زکات نه وړي خو که د چا دغه سامان نصاب ته رسېدو نور په ده زکات نه کېږي دغه څلور خبرې په ده کې نشته صرف دا پنځمه ده زیاتي سامان ورسره دومره دی چې هغه 250 نیمې تورې سپین زرو ته رسي د دې قیمت به نن سبا راوباسي نو بیا په ده باندې سرسایه دا واجب کور کې د اغوستلو جامې مثال په 3 جوړو پورې چونکې عام طور دا د ضرورت کې او د دې نه زیات بیا دا د ضرورتو نه بار شي حسابي یا نور چې څومره هغه یو داسې کمپیوټري چې سړی دغه لپاره استعمالي کار مال یو څه بل څه ضرورت دي د ضرورتو نه بغیر که سړی د فلم لپاره استعمالي خپل ضرورت پې نه کوي یا چې دا ټي وي وي شي یو څه بل څه دا به ټول په هغې کې بیا حسابي اوس دغه شان د چا دوه کور وي نو که د یو کور نه د ده کرایي مرایي راځي او د ده پې وخت تېرېږي نو بیا صحیح ده او که نه د هغې نه پیسې راوځي او هغې به هغه زیاتي شانتې دي نو هغه به بیا مقدار ته کتلی شي که د 250 ټولو برابر وي هغه پیسې پوره کېږي نو بیا به چې دی په ده باندې هم سرسایه راځي بعضې ځایي دی داسې غټ غټ اوس دا دې لپاره د اختر سال ضروري نه دی پکار دا ده چې سړی یې مخکې ورکړي او علما وجه د مخکې دا ښایي چې تا سره به په ګاونډ کې غریبانان وي بل څه به وي بل څه به وي ستا بچي خو بچرې نوې جامې واچوي یا ښه خوراک به وکړي روژه ده بل څه بلا کیسې راځي بیزار به ولي چې تا هغه له مخکې نه پیسې ورکړي چې هغه هم ځان له څه وکړي چې هغه په دې خوشحالۍ کې شامل شي یا کېدای شي روژه کې څه ضروریات دي چې خپل ضروریات پرې پوره کړي نو که دا وړوکي اختر نه مخکې ورکړي نو بهتره ده ښه خبره ده او که د وړوکي اختر مونځ وشو دا ورنه کړو نو لازم در باندې دي خو ګناهګار هم شي بیا به هم ورکړي خو ګناهګار شي ورسره اوس په سړي باندې د خپل ځان او د نابالغه بچو سرسایه لازم ده د خپل ځان او د نابالغه بچو او په زنانه باندې صرف د خپل ځان سرسایه دا لازمي ده اوس چونکې زنانه دا د خپله زندګي وقف کړي دا سره د ژوند ملګري نو بهتره دا ده چې د هغې هغه هم ورکړي ما په دې ډول هغې له را روان یم کاکا ما په دې ډول مونږ کې برداشت نو خبره دا ده چې دا کوم دی پورې ده زنانه د خپل ځان په هغې باندې لازمي ده او پکار دا ده چې خاوند یې ورکړي ښه خبره ده او اوس هلک چې دی بالغ شو د هغه په ملکیت کې که وراثت ورته میلو شي دومره مال لازم چې د نصاب خاوند ګرځېدی شي نو بیا که پلار یې ورکوي ښه ده که پلار یې نه ورکوي نو په ده باندې خپله لازمي ده په پلار یې لازمي نه ده دغه شان یو ماشوم دی هغه چاته پاتې شو پلار یې مړ شي کیسه ختمه شوه د ده په ملکیت کې دومره مال دی چې نصاب ته رسي نو د زکات هغه کیسه لږه ګرانه د هغې نه وتلې خو سرسایه کې به د ده د مال نه بیا چې دی سرسایه ورکولی شي پکار خو دا ده چې دا سړی یې ورکړي ځکه یتیم دي دغه نه خو که چاته نه ورکوي نو د هغه د مال نه بیا ورکولی شي احتیاطي پتوره ده دا یوه پکې احتیاطي دغه شان د سرسایي دا مخکې مونږ ویلي د زکات لپاره یا سرسایي یا چې دا نور دا کیسې پیسې چې د کفارې ده د دې پیسو لپاره ویل ضروري نه دي چې ته چاته ووایې چې واله دا د خدای مال کې قبول کړه دا زکات واله دا دغه ځکه چې دې کې به داسې چې دا نوم کېدی شي د هر چا نفس انساني خدای پاک ډېر زیات خیال ساتلی د ده د عزت خدای ډېر خیال ساتلی تا له د اختر پر از مثال په طور راغی تو الله ورکړه چې دا ستا د وړو د اختر پیسې شي ستا خپله سرسایه وشو یا ته د مخکې نه واله چې هسې ورته ووایې ستا کشر دی نو خو ستا د خدایي په ځای دی که نه ستا د زوی په ځای دی چې
ما خپلو بچو له چې دې جوړه اخیستله ستا زوی هم زما د زوی په شان دی دا واله دا پیسې شوي د هغه دا د هغه پیسې شوي دا واله نو بس هغه به سرسایه کې حساب شي ستا خپل نیت له اعتبار چې نیت دې کړي لکه شان په هر څه د تحفې په شکل هم ته ورکولی شي د تروړې په شکل هم ورکولی شي نور څه وغیره کېدی شي زنانه ته هم کېدی شي مردانه ته هم کېدی شي هغه شان یو ماشوم دی او دې پیدا شو دا یو کس دی هغه وفات شو او دې د اختر د مانځه نه مخکې دې وفات شو چې اختر لا صبح صادق نه دی راغلی صبح صادق چې داخل شو او د دې نه مخکې یو کس وفات شو بیا خو به د سرسایه نشته او که صبح صادق د دې نه مخکې وفات شو به ده خو نشته صبح صادق څنګه راغلو د دې نه پس دی وفات شو بیا به د مال نه سرسایه ورکولی شي لکه شان یو ماشوم دی او دې وشو د صبح صادق نه مخکې صبح صادق نه مخکې وشو نو بیا په ده باندې چې دی سرسایه دا لازمي ده خو که دې د صبح صادق نه پس وشو نو بیا په ده باندې لازمي ده حکم کې لږ فرق دی ها د وړوکي اختر په ورځ باندې سړی صدقة الفطر دا په سړي باندې واجب کېږي نو که د سهار د اذان نه مخکې یو بنده وفات شو نو د دې مرده د سهار نه مخکې که وفات شو نو د دې مرده سرسایه نشته د هغه د مال نه به سرسایه نه ورکېږي او کوم ماشوم چې د سهار د اذان نه مخکې پیدا شو نو د هغه سرسایه په پلار باندې واجبه ده او کوم ماشوم چې د سهار د اذان نه وروستو د اختر په ورځ باندې پیدا شو نو د هغه سرسایه دا نشته اوس که یو کس غنم ورکوي نو بس کوبان دې هم ته زموږ په علاقو کې غنم چلیږي کوبان دې 2 کیلو احتیاطي دي او پوکم 2 سیره څه کم راځي خو پوکم 2 سیره بس احتیاطي یا 2 سیره دې سړی ورکوي ښه احتیاط دار او کوبان دې 2 کیلو که سړی دغه ورکوي نو بهتره ده یو غریب له هم ورکولی شي 2 له هم ورکولی شي خو بهتره دا د علما لیکي چې غریب له دونه ورکړه چې د هغه پیسو شي دا خبره کول چې مثال په طور ستا په اړه کې دا خبره راشي چې خدای خو په 1 روپۍ باندې بلا اجر او ثواب ورکوي نو که زه چاله 10 ورکم یا 100 ورکم یا 50 ورکم نو دې کې څه بدیت دی دې کې دا ثواب په اعتبار سره خو بدیت نشته البته د معاشري په اعتبار سره شته دغلته ته تانیدار راټینګ کړي ته یو 50 روپۍ بیا ورکړه بیا به پته ولګي نو هسې دا د ثواب دغه دا دی چې لکه ته دومره ورکړي چې کم از کم د هغه پسې کار وشي ته اوس 10 روپۍ ورکړې هغه سهار بچي سکول ته ځي هغه هم هغه 10 ورکړي او ته دله 10 روپۍ ورکړې نو پکار خو داسې چې دوی پسې ناسه کور له څه وکړي یو څه بل څه چې خندا شي بهتره دا ده نور که ورکوې نو ثواب داسې دغه پکې دی بیا سرسایه چې چاله ورکې نو هغه به د زکات مستحق هم نه زکات به په هغه باندې نه کېږي ما تاسو ویلي 2 نصابه دي یو د زکات نه منع کوونکي چې هغه د 250 نیمو تور سپین زرو ته رسي نو دا د زکات نه منع کوونکي نصاب دی یو د زکات ورکوونکي نو ورکوونکي خو دغه څلور څیزه دي دا چې کله نصاب ته رسي او نه چې چا سره دومره شي پروت دي یو څه بل څه سامان چې هغه 250 نیمو تور سپین زرو ته رسي او دا زیاتي سامان ښه زیاتي نو بیا دې زکات هم نشي اخیستی نو دلته بیا سرسایه نه بهتره دا ده چې ستا په چاشه کې چې یاره په ده کېږي او که نه کېږي نو په هغه صورت کې ورته بیا ته ویلی شي چې دا د سرسایي پیسې دي یا د زکات دي نو که په هغه کېږي هغه یې ستا نه والي که نه کېږي نو هغه دا ته وایي چې یاره په ما نه کېږي او که چاواش ته ستا خو بېشکي چونکې ستا غاړه خلاصه دقه شان ته چې سرسایه ورکې نو که خپل کلي کې ورکې بهتره ده خو که چېرته بل ځای کې داسې وي چې هغه ستا خپلوان دي او ضرورتمند زیات نو بیا یې ورکولی شي یوه خبره یا ستا خپلوان هم نه دي خو هغه ډېر ضرورتمند دي د دې ځای د خلکو نه یا هغه د نیکۍ په کار کې مشغوله دي چې هغې د نیکۍ د کار نه بل څه ته نه وزګاري نو بیا په دغه صورت کې بل ځای ته سرسایه وړی شي د دې نه علاوه هسې بیسه د تعلق په بنا باندې چې ته ضرورتمند دلته زیات دي او ته بل ځای ته پیسې وړې نو دا نه دي په کار په تا باندې د کلي حق زیات خدای تعالی نه رضا شي الله د دعا جهادو خیر نصیب الله عمل کې اخلاص پیدا کړي الله دینداره تقواداره پرهیزګاره جوړ
الله تعالی خوشحال شي. الله موږ ډېر ګناهګار یو، الله تعالی ته معذور کړه. الله د حاضره جمع وبخښه. الله زمونږ کوم څه مرادونه وي د شریعت مطابق وي الله ته پوره کړه. الله زموږ د عزتونو د جانونو د مالونو د ټولو مسلمانانو یا الله زموږ د کورونو یا الله د ټولو حفاظت وکړه. الله د روزي د میاشت د کومې ورځې چې پاتې داسې عبادت پکې رانهواله چې څنګه تو محبوب علیه السلام غواړي، څنګه چې صحابو پکې ورځې شپې تېرې کړي دغه شان عبادت رانه واخله. الله ته رانه خوشحال شه، الله ته رانه رضا شه، الله ته رانه رضا شه. د دې ملک د هر اسلامي ملک حفاظت وکړه. الله د حرمینو شریفینو حفاظت وکړه. الله د هر فتنې نه د هر مسلمان او د هر اسلامي ملک حفاظت وکړه. الله زموږ اتحاد او اتفاق نصیب کړه. د ایمان د تاوان نه بچ کړه. الله د دشمنونو نه د هر قسمه نقصانونو نه بچ کړه. الله د دنیا کامیابی نصیب کړه، د آخرت کامیابی نصیب کړه. الله دنیا کی زندگی زمون د عزت، د راحت، د خوشحالۍ وګرځاوه او د آخرت زندگی زمون د راحت او د خوشحالۍ وګرځاوه. یا الله په دې دنیا باندې مونږ چاته مو محتاج و، الله د چا د ظلم شکار مه ګرځاوه. یا الله په آخرت کې یا الله مونږ چې د جنت والا جوړ کړه. یا الله مونږ ورته مه ګزاروه. یا الله د رحم معامله را سره وکړه. الله د محبوب علیه السلام په برکت سره دای په خاص منګرو کې پاسه الله تعالی نه خوشحال شه. الله به حساب کتاب حشر وکړه. الله د محبوب علیه السلام د مبارک لاس مبارک یو نصیب کړه. الله دا کومه مجمع چې دلته ناصر الله زموږ نیتونه خالص د خپل رضا وګرځاوه. الله که زموږ په زړه کې تکبر وي، حسد وي، کینه وي، د یو بل سره دښمني وي، خفګانونه وي، یا الله دا خفګانونه ختم کړه. موږ هم توفیق راکړي الله چې په دغه کې قدم واخلو، د ختمولو کوشش وکړو. الله تعالی توفیق راکړي چې د ختمولو کوشش وکړو. الله تعالی توفیق راکړي چې څومره را باندې د بندګانو حقوق دي چې هغه ادا کړو. الله تعالی توفیق راکړي چې تاسو څومره حقوق دي چې دا یې خیال وساتو. الله تعالی خوشحال شه، الله تعالی رضا شه. الله د حرام نه بچ کا، الله د حرام نه بچ کا، الله د حرام نه بچ کا. الله د حلال توفیق راکړه. الله موږ هم د دشمنۍ نه بچ کو، زموږ د لاس څوک په دشمنو کې ماخته کوه. الله د هر قسمه ګناه نه بچ کا. الله خیر راکو، خیر رانه خور کا. الله د شر نه بچ کو، شر رانه مه خوروه. الله مرا پسې څوک کوه، مونږ چا پسې کوه. الله مم ظالمان ګرځاو، مم مظلومان ګرځاو. الله تعالی خوشحال شه. الله دې امت ته چې کوم کار سپارل شوی دی، امت چې اوسه پورې دا کوم دین یا الله په داسې حساب سره راورسو چې یا الله د دین یو شي د هغې نه دې نقصان شي. الله موږ له هم توفیق راکړه چې دا دین روان دغه شان ورسو. د دین په هره شعبه کې رانه کار واخله. د دین د هرې شعبې د هر کارکون یا الله حفاظت وکړه، د هر وګړي حفاظت وکړه. الله تعالی رضا شه. الله د محبوب علیه السلام په دعاګانو کې زموږ ته ټولو مسلمانانو پوره حصه وکړه. الله د محبوب علیه السلام د جولې نه موږ مه جدا کوه، د هغې د لمن نه موږ مه جدا کوه. الله تعالی نه خوشحال شه، الله تعالی نه رضا شه. الله څومره مسلمانان وفات شوي الله ته ورته بښنه وکړه. او ژوندي مسلمانان څومره چې یا الله په مشکلاتو کې راګیر وي، الله که په حاضره جمع کې وي، که عامو مسلمانانو کې یا الله د مشکلاتو نه ختم کا. یا الله دا مشکلات چې دي یا الله دا به آسان کا. الله کفارو ته هدایت نصیب کا. الله که هدایت په نصیب کې نه په مسلمانانو ظلم کوي، زیاتې کوي، الله لاسونه د ظلم نه بند کا. الله لاسونه د ظلم نه بند کا. الله زموږ د عافیت زندگی نصیب کا. الله د عافیت زندگی مو نصیب کا. الله د شریعت سره زموږ د ټولو مسلمانانو زندگی وابسته کا. په هر ځای دغه شریعت چې دی نافذ کا. الله تعالی نه خوشحال شه. الله دا کمی وباګانې، کمی افواګانې چې د مسلمانانو د عالم طرف ته متوجه دي، یا الله د ټول عالم نه دا وباګانې، د افواګانې اوچتې کا. الله د ټول عالم نه چې په هر قسم عذاب کې د افوا په صورت کې د وباګانو په صورت کې الله دې اوچت کا. الله د ټول عالم نه اوچت کا. الله موږ د عالم دپاره د هدایت ذریعه وګرځوه، د نقصان ذریعه، د دشمنۍ ذریعه، د فساد ذریعه مه ګرځوه. الله تعالی نه خوشحال شه، الله تعالی نه خوشحال شه. آخر وقت دا عظیمه کلمه